چې دا به یاد ساتئ زما وصیت دی په طریقه د وصیت باندې چې ځان به په دینی مسایلو کې د زد بازۍ نه د نفس پرستۍ نه به ځان ساتئ زما به نفس پرستی به زما به مجروحه شي دا داسې وایي نو ځکه زه داسې نه کوم نه کوم چې خدای او رسول کوم څه ویلي دي او د سړي علم هغې ته رسي حقه باندې که د ده نفس پرستۍ ته نقصان رسي شل پرېږدي دي ورسي مثال په طور باندې دا د صحابه او تعلیم مونږ ته پاتې دي بخاري په دې جلد ثاني کې به راشي لا راغلی خو نه دی خو کتاب المیراث کې به راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابو موسی اشعري د ده نه تپوس وشو چې یو سړی مړ شو او یوه لور پاتې شوه یوه خور پاتې شوه یوه نوسی پاتې شوه د دې میراث به څنګه تقسیمېږي نو هغه فتوا ورکړه هغه مسله وښودله چې نیم مال د دې لور شو او نیم د خور شو نو صحیح محرومه زغی څه پاتې نه شو دا مسله عبدالله بن مسعود ته مخې ته لاړه هغه د چا تپوس وکړو دی د ده په حضور کې هغه وی ما چې کوم څه ما ته چې کوم مساله رسول الله صلی چې کومه فیصله کړې زه به تاسو ته هغه ویم هغه وی نیم مال د لور شو شپږمه حصه چې کوم دی نو هغه د نوسی شوه تکملة للانثیین دپاره دې خبرې چې کله وان کن نسان فوق سنتین نو د سنتین او د فوق دواړو یو فلهن ثلثا ما ترک نو چې د نیمې سره شپږمه میلاو شو چې ثلثین شو دا باقي چې کوم دی نو هغه د سړي د خور دی نور وارثان نشته ابو موسی اشعري په خپله غلطۍ باندې پوه شو نو هغه داسې بډې راپورته نه کړې ته پسې پوهېږې ما چې څه وایي دا ټیک دي دا ما د خپلې خبرې دپاره څه هغه ته څه وایي په خپله غلطۍ باندې پوه شو نو هغه ته وایي لا تسألوني عن شیء ما دام هذا الحبر فیکم زما نه به د مسلې تپوس نه کوئ تر څو پورې چې دا د علم سمندر په تاسو کې موجود د علم سمندر په تاسو کې زما نه به د مسلې تپوس نه کوئ د صحابو دا تعلیم او د ائمو دا چې کوم څه دی نو ډېر ښکاره ته امام اعظم ابو حنیفه په مسایلو فقهیو کې د صاحبینو مذهب ته رجوع نه ده کړې خو استاد دی شاګردان